بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن یو ډیر باد خبر درکو بدقسمتۍ سره د غم خبر درکو. سرکاري ذرایع تر مخه سرکاري ذرایع وایي په عملکوټ مهوره سره نږدې په یوه ګوډې بتي فایرینګ شوه ده څه کې شپې کسان شهیدان شوي دي. چې کوم خلک شهیدان شوي دي د هغو تعلق اهل سنت سره څه ده، سني قوم سره ده، پاړه چمکني سره ده. څه دا ګوډه پاړه چمکني سټیټ نه سادي طرف ته راتللو څه په هغه باندې فایرینګ شوه ده. نو هغه په نتیجې کې شپې کسان تقریبا شهیدان شوي دي. دا خبر چې کوم د سرکاري ذرایع بالکل کنفرم کوي. سرکاري ذرایع څه په مهوره او عملکوټ سره نږدې په یوه ګوډې باندې فایرینګ شوه ده څه کې شپې کسان شهیدان شوي دي. ورځې نه بلې ته داسې پیښې مخې ته راځي. کله په بلشکل باندې راکټ باندې ډزونه کیږي او کله اس ایچ او باندې ډزونه کیږي، هغه شهیدېږي. خو بدقسمتۍ نه به مو دا وایي چې حکومت بالکل اوسه پورې ناکام ده. د حکومت هیڅ ریټ نشته، د حکومت هیڅ طاقت نشته چې هغه دهشتګرد کنټرول کړي، هغه ونیسي. چې کوم رقم دهشتګرد په ګرځېږي نستې کوټ کې او داسې نورو علاقو کې پړیشنور کې دي، نو هغو په واجب باندې علاقې کې بیا امن خرابېږي. نو بدقسمتۍ نه مو دا وایي چې د حکومت هیڅ ریټ نشته، بالکل ناکام ده، هیڅ هم نشي کولی. او ویلې څه هره ورځ داسې پیښې مخې ته راځي، کله په ګوډو باندې فایرینګ شوي او کله په کلو باندې راکټ باندې ډزونه کیږي. نو نن بیا په عملکوټ او مهوره سره نږدې په یوه ګوډه باندې فایرینګ شوی ده څه کې شپې کسان شهیدان شوي دي.